چې کله به 3 میاشتې چوټیانې شوې نو ما به مزدوري کوله زما سره چې به کوم ملګري ناست وو د هغه جامې چې به زړې شوې ما به واچولې د هغه ټوپۍ چې به زړه شوه نو ما به واچولې د 10مه پورې ښه سر باندې تنخواه ورکوي ها دا ستاسو نوکران دي دا ستاسو خادمان دي تپوس تاسو وخت دی خو د پلار نه پس چې کوم دی دویمه رشته هغه استاز دی خو زه نن دلته ولاړ یم دا څو خبرې کوم د دې خلکو د وړاندې نو دا ما څه په هوا کې نه دي زده کړې دا ما ته د استاز ښودلي دي خو چې کله به 3 میاشتې چوټیانې شوې نو ما به مزدوري کوله نن دې ټاټ پسې او د ځمکې پسې ارمان کوم سبق ته هم توجه نه ورکوله خو سبق ته مې توجه ورکوله نن دې ځای کې ومه کیدای شي نور ډېر مخکې ومه او داسې چانسونه ما ته ډېر هم رالل نو دا ټیم بیا نه راځي ټایم پیس چې ټک ټک کوي که نه دا ټیم داسې تېرېږي نن چې تا د استاد څو ښودل او په هغې باندې تا اوبو رسیل که هغه دې زده کړل نو چې دې ټیم کې دې سې زده کړل نو تر مرګه به دنه نېرېږي او خو دې ټیم کې دې زده نه کړل او ته چې زه به غټ شم او زما ځای ته به ورورسې او زه به دې ټیم کې دې ټیم کې ما ته د اخبار ټیم نه میلاویږي د ټي وي نه میلاویږي د فیسبوک نه میلاویږي زما ډېر خواهش دی چې زه ډېر څه زده کړم ډېرې زیاتې کمې دي راکړې ډېرې زیاتې کمې خو استاز ته مې غوږ نه دی ښودلی زده کړه مې هغه شانتې نه ده کړې د دې خبرو مقصد مې دا دی بچو چې تاسو ما دلته کې راوستی دا ټیم ډېر قیمتي دی دا به نو درې د حکومتونو خو کار دی چې تاسو له به تعلیم درکړي په کار چې نن دلته کې په دې کې دا د ګلالۍ بچې په دې حالاتو کې داسې جینکې دي پکې زه دې حکومت ته وایم چې دلته د جینکو سکول وي نو دلته پالکانو کې جینکې ډېرې دي د دې ځای بچې چې کوم د تعلیمونه حاصلوي دا دې په جینکو کې ناست پالکانو کې ناست دي دا د سکول د کمي په وجه باندې خو استادانو ولا موقع ورکړی دی ګینې قانوني حق نه دی په دې حالاتو کې چې هغه تا ته وایي چېرې د جینکو به بیل وي دلته کې وعدې ګاټې ډېرې زیاتې کېږي دلته په تعلیم باندې ډېرې زیاتې خبرې کېږي خو نن یتیم ماشوم ته د هغه جامې شلېدلې دي هغه ته د راضي اواز فاونډیشن ورته رارسي هغه احساس کوي چې یاره زه به دغه بچو سره دغه نشته دی کافی نشته دی هم چا نه اورېدلي وي که نه استاد به ورته ویلي چېرې موږ سره دومره یتیمان دي نو هغې خلکو ته مې دا هم خواست دی چې دا تعلیم چې کوم دی دا تر مرګه صدقه ده دا یوه کاپي ده یو نوټ بک نن اواز فاونډیشن والا ورکړو دې کې چې چا هم برخه اخیستې ده تر مرګه چې کوم دی هغه ته ثواب میلاویږي او په کومو کلیو کې چې تنظیمونه دي نو دا تنظیمونه دا په دې مقصد روتېري چې یاره زه د خپلې کلي د خپلې علاقې د غریبو بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو خدمت وکړم په لالچ نه دي روتېري د لالچ په نظر مه ګورئ نو چې په کومو کلیو کې هم دا تنظیمونه دي زه هغه ټولو ته په دواړه لاسه سلام پیش کوم او سبا به موږ نه یو خو زموږ کردار به پاتې کېږي عمل به زموږ په 2.5 ګزه ځای کې په کار راځي نو هغې خلکو ته مې دا یو پیغام دی چې راځئ الله سره تجارت وکړو د الله په لار کې ولګوو په یتیم باندې ولګوو او یتیم ملګرتیا وکړو دا پیسې دا بینک بیلنس دا ګټه وټه دا پلاټونه دا بنګلې زمونږ بنګله 2.5 ګزه ځای دی غورې هغه به سیده الله سره تجارت ته چې چا ورکړه کړې ده ازمېښت یو کې ودې ګوري د هغوی زیاته شوې ده الله یې پکې اضافه کوي کوم استاد چې د بچي سره خواري کړې د بچي یې ورشه په سرکاري سکولونو کې سبق وایي خو پوزیشنونه اخلي کوم استاد چې د پردي بچي د پسپک نظر کتلی دي خپل بچي یې سپک شوی دی په هغه بچي شرمېږي ټینشن وي هر وخت ټینشن وي داسې زه داسې بل داسې هرې طبقې والا چې خپلې پیشې سره په غلط نظر سوچ کړی دی مخلصي نه ده ښودلې نو هغه به ټول عمر چې کوم دی د کړمو سره مخ نو بچو تاسو ته ما خپل ژوند ښوده چې زه ډېر د یو غریب طبقې په دې ټاټ په بوجۍ چې کور ته به لاړو جامې به څښاوې خو وخت هم نو ورکړی ستاسو دا وخت ډېر زیات قیمتي دی دا وخت ضایع نه کړې استاد وورې او د استاد نه تپوس وکړې تپوس بچي ستاسو حق دی ښه تپوس ستاسو حق دی او ویل کېږي چې چېرته ډبي نه هلته ادب وي خو نن سبا هغه پابندي هم نه اوس خو لا استاد ماشومان په دې باندې پوه شو چې هغه استاد چې د استاد چې څه کوي ستاسو دپاره کوي او خو یو استاد د سره زیاتې کوي دې جمیل ته به وایې د کور مخې ته به یې ولاړ یم چې استاد ته خپل بچي نه لري چې ته د پردي بچي سره زیاتې کوې خو دلته کې دا استاد چې سار راشي او ماښام ځي نو خو ده په کلاس کې څوک پوزیشن والي نو دې بیا برید تاویې دا د دوی ښکلا ده دا د دوی خوشحالي ده دوی دا کوشش کوي چې یاره یو بچی چې کوم دی هغه ښه تعلیم حاصل کړي هغه پوزیشن والي نو خو موږ د استادانو پوزیشن جوړو زموږ د پلار په ځای دي که نه نو موږ به څه کوو موږ به شپه ورځ کار کوو
مونږ به د فیسبوک نه وړو، مونږ به د دې موبایلو نه والو، مونږ به د ګیمونو نه وړو. ګیم هم کوئ، کرکټ هم کوئ خپل ټایم باندې. چېرته کې کور کلي کې څوک پې تعلیم یافته وي هغوی سره هم کښېنئ. صحیح ده. اواز فاونډیشن والا هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. او چې داسې چېرته کې د ډېرو خلکو پکې وس رسي، لکه دې وخت کې نه دی ما ته د لندن او د یو ځای بل ځای نه خلک دا جامې رولیږي، خلک وایي دا د کباړ دی او دا دا دی او دا دا دی، نوې نوې کپړې پیزار داسې خلک راشي چې هغوی له موږ هغه جوړه ورکړو، په دومره خوشحاله شي، په دومره خوشحاله شي. نو زه دغې خلکو ته د پیرسدو خلکو خو صرف اواز فاونډیشن سپانسر کړي که نه، نو د بل چا هم ورته حاجت نشته. داسې نورو سکولونو ته هم ځي، داسې ډېرو کورونو ته یخني ګرمي را روانه ده، خلک بیماران دي، د خلکو کورونه نشته، دا نشته. نو زه یو وارې بیا د اواز فاونډیشن د دې سکول د استادانو ډېره زیاته چې کومه ده شکریه ادا کوم، ډېره زیاته مننه کوم. بیا د دې بچو ډېر بد حال دی، پکار چې دا بچي په دې جدید دور کې په ډیکسونو ناستو، دوی ته سهولیاتو هېڅ سهولیات نشته دی، په ځمکو ناست دي، ځان سره یې بوجۍ روړي دي، ټاټونه یې روړي دي، خو بیا هم اواز فاونډیشن والا رورسېده. او چې کوم ځای کې هم تنظیمونه کار کوي، نو د ټولو تنظیمونو زه ستاینه کوم. خپل ځاني وخت نه وي، نن چې زه په کوم حالاتو کې دلته کې موجود یم، نو دغه زما رکاوټ نه دی، خو میلمانه راځي، ناسته پاسته وي، نو ضروري بیګې سبا به نه یو، خو زمونږ دا خبرې به وي، دا خبرې به منافقت نه به وځو چې سم پړه وي یا په خولې چې د الله نه نه پټېږي، د انسان نه پټول نه دي پکار. زه په خپل ماضي باندې فخر کوم چې دې ځای کې یم که نه، نو دا به ځان ته نو چې زما پلار غریب دی، زه غریب یم، او چې دا کوم سړی تاسو ته پیغور درکړي دا دی کې یتیم او غریب یې که نه، نو دا چې کوم دی دا ځان ګناهګاروي. چې اوس تا خو ټوپیش لیدلې ده، زه د 5 نواله د 10 پورې دا تورې کپړې زمونږ هم وي، زما سره چې به کوم ملګري ناست و د هغه جامې چې به زړې شوې ما به واچولې، د هغه ټوپۍ چې به زړه شوه نو ما به واچولې د 10 پورې. په 11 12 کې زموږ یو پروفیسر صاحب د خدای دې ژوندی لري اول خان صاحب، ما ورته اجازه داخله نشم کولی، بس زما وس نه کېږي. هغه ما له یو طریقه سوچ وکړو، تعلیم خبره ورته کوم، هغه به د پښتو نوټس لیکل، هغه به ما روړل، هغه به ما فوټوسټیټ کړل او بیا به مې په سټوډنټانو خرڅول. مزدورۍ به هم کوو، کارونه به هم کوو، هوټل ته به هم ځو، محنت به هم کوو، خو تعلیم چې کوم دی دا به ځان ته رکاوټ نه ودرو. دا مونږ چې دې ځای ته راځو دا وخت بیا نه راځي بچي، خو زه لاړ شم چې زه به ګوټ چاري کوم، زه به لوپوري کوم، بیا مونږ وایو چې پلار را باندې سبق نه وي، بیا پلار ګرم ګڼو که نه، نو انشاءالله مخ په وړاندې به ځو که نه، استاد به ورو بچو که نه. نو زه یو وارې بیا د اواز فاونډیشن د استادانو مننه کوم او خلکو ته اپیل کوم چې د اواز فاونډیشن ملاتړ جوړ شي، ستاسو په سیمه کې داسې تنظیمونه وي د هغوی ملاتړ جوړ شي، په خپل چم ګاونډ کې د غریبانو خدمت وکړي، دا به زموږ په کار راځي، زموږ نور هېڅ په کار نه راځي. په دغه شعر سره چې پرې کړې ښه ده، دغه ژبه په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخکې کول نه شي مننه.